کوتا تا علی ما جاءنا په سبب د هغه دین سره چې مونږ ته راغلی دی من البینات چې ښکاره معجزې دي والذي فطرنا زمونږ د قسمي په هغه الله باندې چې مونږ یې پیدا کړي یو فقد ما انت قاص ته فیصله کوه چې څه دې خوښوي چې څه دې فیصله که مونږ وژنې او که پرېږدې انما تقضي بېشکه ته به فیصله وکړې هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې ستا فیصلې په د بیا نشته دي صرف د دنیا د دې څو ورځو فیصلې انا آمنا بېشکه مونږ ایمان راوړی دی بربنا لیغفر لنا خطایانا چې مونږ ته الله تعالی تمام ګناهونه معاف کړي وما هغه ګناه اکرهتنا علیه چې تا مجبوره کړي یو مونږه په هغې باندې من السحر چې هغه سحر دی ظالمه تا مونږ ته د سحر دا تعلیم راکړی دی دا مونږ ته موسی علیه السلام نه دی راکړی دا سحر وای د چې کوم دی نو دا ساحران بده جوړول چا دی فرعون دا بده جوړول د بوله تعلیم ورکړه خیال کړه دا لکه څنګه چې دغه کې سرکاري تعلیم په څه کې په کابل کې چې لا طالبانو دا حکومت نو راغله نه د برته تعلیم با حکومت کاو 2 کال تعلیم با او تنخواه به ته د حکومت نه ملاويږي او شي هر نوجوان بسو فوجي بو هغه به چې کم دی نو دا د فوج دا تعلیم به زده کړي او شي نو دغه شان فرعون بدیل د سحر تعلیم ورکاو جبری برتی به د دې کوله نه الله فرمایي چې دې ساحرانو سووي وي زمونږه تمه ده چې الله مو ته عام ګناهونه معاف کړي او دغه خاص ګناه راته معاف کړي چې هغه اکراه والله خیر وابقى انه من يات ربه مجرما سوچ راشي رب پلتا په حالت جرم کې فإن له جهنم بشک داغه د پاره جهنم دی لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتي سوچ راشي الله تعالی تا مؤمنا په حالت ایمان کې قد عمل صالحات فاولئك لهم الدرجات العلى داغه د پاره اوچته درجه جنات عدن چاغه جنتونه دي رسو د همیشوالي تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى دا د جنت ته خوشاله جزاء د چا ده د من تزكى دا چا ده چې هغه طهارت حاصل خیال کړه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د قدرت کرشمه وا چې سار کې دغه ساحران سو کافران او فاسقان او ماخام کې سو اولیاء او شهدا ماخام کې سو اولیاء او شهدا تفسیر قرطبی لیکلی چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د قدرت کرشمه وا چې سار کې دغه ساحران چې کوم دي هغه کافرانو او ماخام ته سو اولیاء او د الله دوستان ولقد اوحینا بشک موږ وحی کړی دا الى موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی چروان کا بندگان زما دا چې کله موسی علیه السلام هجرت کوي د هجرت هغه حالات الله تعالی ذکر کوي الله وتعالى چې زما بندگان روان کا فضرب لهم مقرر کړي لپاره طریقا یولار فی البحر په دریاب کې یا بسن و چلار ودا 12 لارې وته الله تعالی وښته ځکه چې بنی اسرائیل 12 قومونه لا تخاف درکان تبنه یریږي در رسیدلو د فرعون نه ولا تخشا نه باندې خشیت راځي نه با ظاهری یره راځي او نه با باطینی یره راځي تبا نه به یریږي د رسیدلو د فرعون نه او نه به یریږي د ډوبېدلو د دریاب ولا تخشا یعنی ولا تخشا من الغرق خیال کړه نګر کېدو یاره بد نه خیال کړه تفسیر قرطبی لیکي خیال کړه چې 12 لارې وچ جوړې شو او تر دې چې د عبور په وخت کې د بنی اسرائیل په یو بل لیدا او د یو بل سره به خبرې مکو خو شي چې بدله کې یاره پیدا نشي دا بنی اسرائیل څومره وي 6,70,000 بنی اسرائیل او فرعونیان د دین زیاتو د فرعونیانو سره خو 70,000 وي تور اسونه پوه شو
او 7 लाख دا سوارو 7,70,000 1 लाख ته ناغي سیواو خیال کړه هغه مسلحو ها پسورو باندې سوارو پوښوي فاتبعهم فرعون بجنوده راورت دیتا فرعون ترد لخبر وخبرنا فغشيهم من اليم ما غشيهم راگیر کدی لر دریاب ما اغه مقدار غشيهم چې دی راگیر کړه دی ټول په ورته دوشو او فرعونیان په دنه کې دوش فرعونیان چې څنګه وردن نشو الله تعالی چې دریاب را وسته واضل فرعون قومه گمراهک فرعون قوم فلرا وما هدا او رحمهی ونقلا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل مونږه بچ کړتا تلره د دشمن نه وعدناکم مونږه وعده وکړه تاسو سره جانب الطور الایمن د طرف د طور ایمن مونږ سره وعده وکړه چې ګورای دغه نه هم بچ کړلې د دشمن وزل د هدایت کتاب در لګم د کوه تور د طرف ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا سرکشی مکوئ فيحل عليكم غضبي پتاس بد الله قهر راشي ومن يحلل عليه غضبي پچا چې نازل شي غضب د الله تعالی غضب زما فقط هوا د هلاک شو څه شو هلاک هوا د ضربنا ستوي سقوط او د سمعنا فاحش نو فقط هوا ما فقط سقط الى الهلاك تسط هلاکت دور سے واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى تشي ګړندې ک تعالی د قوم ستانه اے موسی علیہ السلام اے موسی علیہ السلام ته ولې چې کوم دې دا دومره تعدیج وکړه تا دا پکار داو چې تا د خپل ځان سره قوم هم راوستې وي مشران دې د ځان سره راوستې وي د کې حضور ته ځکه زه تعالی آسماني کتاب درکو نو پکار دا ده چې تا سره د خپل متبعین هم راغله قال نو فرمایل موسی علیہ السلام هم اولئک دغه زما امت چله دا دغه کسان دی اعلی اثری چې ما پسې را روان دي وعجلت الیک رب لترضى ما تاجی وکړه تا ته ای رب زما چې تراضی خیال کړه وې د دینه دا معلومیږي چې هر حاضر پکار دي چې د خپل قوم څخه کوي د خپل قوم رهنمایي په داسې شکل کې چې په نظر کې دی تاکي موسی علیہ السلام دا خدای وشولا قوم ته نه پدمکه پاتې شو په خپل غره تلاش وو شپه قال نو فرمایل الله تعالی فإنا قد فتنا قومك بشک ما بیلارک قوم سامین بعدک ورسلت رستانا واذلهم السامری چا گمراه کړ سامری گمراه کړ فرجع موسی الى قومه واپس شو موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبان اسفا په غصه سره اسفا نهایت غمجن هغه لاس تختې د ځان سره رواني کړی دي او واپس چې کوم دینو دغه تراغه واپس میدان کو سارای شینا تراغه قال یا قوم وی ازما قوم اعظم یعدکم ربکم وعدا حسنا آیا تاسو سره وعده نو کړی رب تاسو وعده خیستا تاسو الله پاک دا وعده نو کړی زما په واسطه باندې چې تاسو د آسماني کتاب در کومه اپتوالا علیکم العهد آیا وګدش ولا پتا ته باندې دا وعده د الله تعالی ولې هغه الله سورې په کې د شیوات یې کړلې پته کې الله سورې کې دوی گمراهي وکړه څه چلو گمراهي وکړه چې سامری وته وی موسی علیہ السلام خپل رب پسې ګرځي ډېر ورځې خو دې کړلې ولا مونږ نه دې پوښې به کنه هغه رب ما دلته بیا مونږ هغه چې هغه تاسو توازنم کوي د دې رب سجده وکړه خیال کړئ فرجع موسى قال يا قوم ويل اي قوم زما عالم يعدكم ربكم وعدا حسنا اپطوال عليكم العهد ام اردتم یا تاسو اراده وکړه ان يحل عليكم غضب من ربكم چې نازل شي پتا ته باندې غصه د جانب ربنا فاخلفتم موعدي تاسو خلاف کو د وعده زمانه قالوا ويل دي قوم ما اخلفنا موعدك مونږ خلاف نه لیکره د وعده استانا بالکل مونږ په خپل وعده باندې قائم
چیرې مونږ به ستا پورې حساب وي او ته به چې کوم دی نو څه وکړې ته به مونږ له کتاب راوړې ولکننا حملنا اوزارا لیکن مونږ باندې بار شو اوزارا هغه کالي من زینت القوم چې د زینت د قوم نه دغه کالي مونږ ته راوړلی شو فقذفناها مونږ وغورځول دغه کالي په څه کې په کوټوټۍ کې مو وغورځول شخې ته نه جوړ شو فکذلک القى السامرو دارنګې وغورځاو دغه شهري دغه کالو لره چا وغورځول سامري وغورځول استاد زمونږ څوک هغه سامری پوه شو او دې کالو ته یې څه وي اوزار خو جمع د وزر څه ته وایي ګناه ته دې ته اوزار ولې وي وایي ځکه ورته ووایي چې دا مال غنیمت نه و ځکه مال غنیمت خو هغه چې په جهاد حاصل شي دا خو په جهاد نه حاصل شي دا مال فهم نه مال فهم خو هغه ته وایي چې کفار په خپل رضا باندې ورکړي کفار په خپل رضا باندې ورکړي د خپل بچاو ده خو دا خو امانتو دا خو د قبطیانو امانتو چې دوی ته ورکړی شو دا نه مال غنیمت او نه مال فهم د دې وجه نه دی ته اوزار وي چې دا خو د امانت چیزونه او د امانت چیزونه خو امانت ساتل پکار خو شي به کنه دا سامری ممتدا امانت حواله خو شي فاخرج لهم راويت لي سامری د دې لپاره عجلن یوسخه جسدن چاغ جو سوا دسه جو سوا دسخه جو سوا بالکل وخه پکې پیدا شوی و خو شي او چې به هم واله له خوار چې داغه لپاره بقره به د سخیوا خیال کرا فقالوا ولدي هذا الهكم چا دغه سامریانو و هذا الهكم دا تاسو خدای دې و اله موسی او دا اله د موسی عليه السلام دې فنسي خدا غنه یې شوی دې هغه په غره باندې ګرځي پس کې په کوه تور باندې حالان کې هغه خدای دل تر راغلی خیال کرا وې دې سامری نوم سو لدم موسی ابن خیال کرا لك خیال کرا لك د نوم موسی الذي رباه جبريل كافر د نوم موسی ابن خضر پوشه بکن او باقی د سامره وته ونیو نو باز وی چې دا سامره چې کوم دین دا یو قوم او دغه سامره قوم دغه خاندان مشر د سامره زکه اور باز وی چې دا قبطیو پاسل کې خو ایمان راوړو دا فرعونیو خو ایمان راوړو د موسی علیه السلام ملګری شو بعض علما وایي چې دا خیال کړه اسرائیلیو او په ایمان باندې مشرف شو لیکن ایمان کمزور و ضعیف الایمان او سعید بن جبیر رحمت الله علیه وایي دا تابعی دی وی دا د کرمان د غره چې کوم دی نو اوسېدونکی خیال کرا د کرمان د غره اوسېدونکی خو منافق ظاهر کې مسلمانو باطن کې منافق فاخرج لهم افلا فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون آیا نګوري دا کافران الله يرجع اليهم قولا چې دې نشي واپس کولای دته خبره کدی الہ وې جواب خو به ورکاو خیال کرا ولا يملك لهم اده مالک نو د دې لپاره زور رند تکلیف ولا نه پاونه ده نه په که عبادت چانه کوله ضرر نشو ور کوله که عبادت چا کاو خیر نشو نه پکې ضرر او نه پکې نه ولقد قال لهم هارون بشک اول دي ته هارون عليه السلام ویل دوی ته هارون عليه السلام من قبل بمخکنا یا قوم انما فتنتم به اے قوم تاسو په فتنه کې واقع شولای په سبب د ستره د دې سخیچا هارون علیه السلام ته نصیحت شروع کو وی ګوره دا خو شرک کوي تاسو
وان ربکم الرحمن فاتبعوني واتیو امری زما خبر ومنئ او شرک مکوه قالوا دیویل لن نبرح علی عاکفین همیشه به یو مونږه پته باندې قایم او عابدین براح څه ته ویلی شي براح زوال ته ویل همیشه به مونږه پته باندې ودریدونکي د عبادت عقوب څه ته ویلی شي عبادت ته ودرېدل حتی یرجع الینا چې واپس شي مونږ ته موسی علیه السلام چې څو پورې هغه واپس د کوه تور نه دی راغلی مونږ به دا عبادت کوو قال یا هارون چې کله موسی علیه السلام راورسېد نو په هارون علیه السلام باندې مخامخ شو بما منعک څه شي منع کړی تا لره اذ رأیتهم ضلوا کله چې تا ولیدله دوی ګمراهي کوله تا پسې ولې تا ولې دوی نه منې کول الله تتبعن چې دوی دې نشو منې کولی ما پسې خو به راغلی وې ما ته به دې حال ویلو افعصیت امری آیا تا نافرماني وکړه د امر زمانه دې نه ګوره د بریلیانو دا بریلیان پیغمبرانو ته څه وایي عالم الغیب ځان پته ولګېدله چې دا بریلیان څه دي دا ګمراه پوه شو ځکه موسی علیه السلام ته پته نه وه تر دغه پورې ورته پته نه وه چې څو پورې الله تعالی ورته اطلاع نه وه ورکړې قال یا ابن امه وی ای د مور زویه لا تأخذ بلحیتي ولا براشي دا مور ولې وي زویه خو د پلاري وی دا مور د شفقت لپاره ځکه چې ماشوم چې کوم نه فریاد کوي نو چاته کوي مور ته کوي د ډېر شفقت یا ابن امه ای د مور بچیا لا تأخذ بلحیتي ولا براشي انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل زه یېرېدلم چې تا به بیا وې چې تا جدایي راوستله په میند د بني اسرائیلو کې تا بني اسرائیل دوه ډلې کړله ځینې دې مجاهدین کړله او ځینې دې مقتولین کړله ولن ترقب قولي او تا به وې چې تا انتظار نه دی کړی تا به وې خیال کراله خیال کراله چې تا جدایي تا د دې نه یېرېدم چې ته به بیا وایې چې تا په بني اسرائیلو کې څه دوه ډلې جوړې کړلې او زما د قول انتظار دې ونه کړ قال فما خطبك یا سامري وویل موسی علیه السلام د موسی علیه السلام نه د هارون علیه السلام نه فارغ شو چاته مخامخ شو سامري ته وستا څه حال دی تاسو ته ولې دا کار دې کړی دی قال بصرت هغه ما لیدلي بما کرامات لرا لم يبصروا چې نور خلق نو لیدلي ما هغه شګي یا هغه خاورې لیدلې وي چې هغې کې به زرغونه کېدله هغه خاورې سوي دا د جبريل علیه السلام د استخکو خاورې چې دې سامري ورته کتلي وو نو هغه خاورې را جمع کړې وي قبضتو ما راغستې وي قبضة من اثر الرسول یو موټی د اثر د دغې رسول دا د نقش قدم د رسول د الرسول نه مراد څوک دی جبريل علیه السلام په نبستوها ما وشتلې وي دغه خاورې پس کې په دې سخي کې وکذالک سولت لی نفسي دا خبره ماته نفس خایسته کړې قال فذبذا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس تعالی را په ژوند د دنیا کې دا عذاب دی چې ته به وایې چې لا مساس یعنی لا مس لا تمسوني زما سره لاس مې میلاوه ورنه په ما باندې چې کوم عذاب راغلی په تاسو به راشي وایي د باندې د خارق عذاب راغی د پم عذاب چې بیا به چې کوم دی عذابېده وان لك موعدا لن تخلفا بېشکه ستا دپاره یو ځای د وعدې دی لن تخلفا چې دا نه د هغې خلاف به ونه شي دا یو ټیمه پورې به ته ژوندې هغې ته به ورسې وانظر الى الهك وګوره د خپل معبود ته الذي ظلت عليه عاکفا چې ته ګرځېدلی په هغې باندې عبادت کوونکې عاکف په معنا د عابد سره لنحرقنه ضرور موږ به وسیځو دې بوت لره ثم لننسفنه او بیا به یې موږ والوزو فیلمې په دریاب کې نسفن په الوزولو سره دا به وسیځو نه یا خو دا وه چې هغه غوښه د غوښې او جوسه یې وسېځله ایره یې ترنه جوړه دریاب ته یې والوزه یا بعض روایتو کې راځي چې په سوان باندې زره زره دغه د کالي نه چې کوم شخې جوړ کړی و هغه د حقیقت یې رسو حقیقت یې د کالي و نو هغه یې سوان کو زره زره یې
इन्नमा इलाहुकुमुल्लाज़ी अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु माबूद बरहक़ अल्लाह दे वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा वासिअ दे हर यौ शिता पे एतबार द इल्म सरा वासिअ दे हर यौ शिता पे एतबार द इल्म सरा कज़ालिक नक़ुस्सु अलैका मिन नबइ व मिन अंबाइ मा क़द सबक़ ए हबीबा ता तमुंग बयानो खबरुना दा अग कौमुनु चे तेर शवी वक़द आतैना कमिल लदुन्ना ज़िक्रा ताला मंगरा दे गले दे तरफ खन्ना नसीहत ज़िक्रान मुराद से कुरान पाक मन आरज़ान हो चाल देना चाच दे देना एराद को फ़इन्नहु यहमिल यौमल क़यामति विज़रा देबा आखिरी पौरद द क़यामत बनी ओ बोझ लरा लोए बोझ बदबान बाल खालिदीन फी देबा हमेशा पदगा बोझ की भी वसाअलहुम यौमल क़यामति हिमला हाँ और दद पार पौरत द क़यामत ढेर नाकारा बोझ दे यौम पागौरत बानी यून पखुत सूरे चिपुके बूशी दश पेश पैदे के चौक पर फुके उगी सराफिल है वनहशुरुल मुजरिमीना राजम बकुम मुजरिमान वलरा यौम इज़न पदागौरत बानी ज़ुरक़ा चली बखरस्तर की भी सबबी खरस्तर के ज़ुर्क़ जमा द अज़रक़ हाँ यौ अख़ज़ार दे पज़वात हाँ अगर शिनस्तर की तो यौ अज़रक़ ते खरस्तर की तो हाँ उर्दू क्या होता हाँ नीली आंख वाला यतखाफ़तूना बैनहुम दी भाई पटी पटी जरगी के दियो बल सरा इन लबिस्तुम चितासु वक्त न के इल्ला अशरा मगर लसरदी हाँ दा द जहन्नम दाखलक बयो बल तो वही चेरा पर दुनिया के मुंग लसरदी ज्वंदुनु सो लसरदी ज्वंदुनु पोष अल्लाह फरमाई छे ना उखियार च पदी की कम हुई हाँ आगा वही यौरस ज्वंदु सो द दुनिया यौरस जगह द आखिरत ज्वंद क्या अगर यौरस जर काला दे यौरस ऐसे दे जर काला दे नजब्याला नूर हाँ नूर ज्वन बला सुमरे पोश में हाँ नोई पदी की चिकम उखियारी पदी मुजरिमान अब वही ना लसर दे ज्वन नौ द दुनिया सो यौरस ज्वंद नानु आलम बिमा यक़ूलूना मुंतइलम देदाए खबर चुवाई हाँ ए चसवाई इज यक़ूलु अमसलुम हर कर चुवाई बागा वर पदी की चगा कम घटा आलिम मुलाई अब सोई अमसलुम याना अफजल द दीना पे एतबार द मज़हब सरा पे एतबार द सरा द मज़हब सरा द पोए सरा अगब वही इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा तासु वक्त न को मगर सिर्फ यौरस हाँ बस दा यौरस चिकन देना सो द दुनिया यौरस ज्वंद हाँ आओ हाँ ब्याह चिकन देना सदे हाँ जिंदगी ख़त्म सदक़ल्लाहु अज़ीम अगर दमा पे तो आओ ख्याल करा लो दगल आले रे सूरत दर है ना सूरत अंबिया बियर्थ आओ लगा दमा पे तो ये 10 मिनट दिया भाई इंशाअल्लाह मोहम्मद वाला आलि सय्यिदना व बारिक व सल्लिम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना